زمونږه بدقسمتي هم ده چې یاره مونږه په خوړونو کې په هغه ځایونو کې خپل آبادیانې د څو پیسو دپاره یا دلته مونږ ته ریټ کم میلاویږي په هغې دلته داسې ځایونه والو چې هغه د خطرې سره مخامخي دا کتی شي دا د چکدرې خوړ دی. تاسو وګورئ جي د دلته خلکو د قربانۍ کم څاروي چې دي هغه ودرولي دي. دلته وګورئ جي دا اوس مخامخ هغه د خوړ روان دی. سیلاب اوبه بره باران شوی دی، سیلابي اوبه را روانې دي. کم دا دی اوس دا کم بیپاریان چې دي نو هغوی خپل څاروي چې دي نو دا دي په منډه را روان دي او هغه خپل څاروي ځای ته کوي او خوړ ته تاسو کتی شئ چې دا بالکل دا دی را روان دی او بس تقریبا 100 منټه کې به دا تاسو به وګورئ چې دا به دې ځایونو ته راورسي. نو مونږ یو طرف ته بیا دا د کوچ نقصانات چې یاره مونږ دومره نقصانات وشو، دا چلو شو، دا وشو، دا وشو، خو مونږ له الله عقل لا کړی دی. د هغې باوجود هم مونږ بیا په خوړ کې کم چې د خطرې ځایونه دي نو په هغې کې خپلې آبادیان هم کوو، په هغې کې تجارتي دکانونه یا نور څه ځایونه هغه هم کوو. نو دا خو د الله رحم و چې یاره دا خوړ چې دی دا سیلابي اوبه چې ده نو دا ساراني ټایم کې راورسېده. آیا که دا د شپې 3 بجې 2 بجې ټایم کې دا اوبه راغلی وی نو دا خلک په اوده وی نو سره د دو به دا خلک چې دی نو په دې کې چې دی نو د انساني جانونو نقصان به هم شوی و، نور ځناور چې دي هغه به مو وړی وی. ګرانو کتونکو دا کتی شي چې دا د ګل آباد اغوش سنټر خواته کوم ځای چې دی نو دا یو موټر چې دی نو هغه بالکل هلته ټکسي ته ودرولی و او په دې کې بس سیلابي اوبه رالې او هغه تاسو کتی شئ چې هغه د سیلابي اوبو نظر شو.